نن به د ریمانډ په باره کې یو څه خبره وکړو. ریمانډ د مطلب مجرم ملزم چې ده هغه په ریمانډ کې ده. ریمانډ څه ټایم چې د فلز ته ضرورت وي بیا دی استدعا وکړي له ججه مجسټریټ چې ماته د دې ملزم ضرورت ده، لہذا ماته 4 ورځې 5 ورځې 3 ورځې 1 ورځ ریمانډ راکړه چې زه دی له ځانه سره کښېږدم. د ریمانډ مطلب له ځانه سره ښوول دي. چیرې ښوول دي؟ په پولیس سټیشن کې، په جیل کې نه، پولیس سټیشن کې دی له ځانه سره دی. په ریمانډ کې قطعا واهنه نسته، په قانون کې واهنه نسته، خو لیکن پولیس والی بیا هم واهنه وکوي څه وکړي، مطلب یو شی باندې مني، هغه په قانون اجازت نسته ویسې. څه ټایم چې دی جوډیشل سي یا جوډیشل سو بیا دی له تانې جخه پولیس سټیشن جخه جیل ته ټرانسفر سي. نو که چیرې غټ نوعیت دفعه لګېدلي بیا څه ټایم دی په ریمانډ کې وکیل د ده دپاره ضمانت دپاره درخواست نشي ورکولی، او چې کمه دفعات لګېدلي، کمزورې دفعې لګېدلي، بیا دی ضمانت دپاره په ریمانډ دوران کې هم استدعا کوی سي جج ته. او کله چې دی بیا جوډیشل سي بیا که هر څومره غټه دفعه لګېدلي د ضمانت دپاره درخواست ورکول په قانون کې شته. درخواست ورکوی سي، ضمانت لګوی سي. دا مختصره معلومات.